سلامونه احترامات د پښتونخوا ریډیو مردان په شیشه باندې دا مهال زه یم بخت محمد یوسف زه دې وخت کې زه د کنډرو په هغه کیمپ کې ولاړم کوم ځای کې چې کډوال راغلي دي څنګه چې تاسو ته پته ده د نور هیواد په رنګ باندې په خیبر پښتونخوا بره علاقو کې او په نوخار ضلع کې هم د سیلاب راتلو دغه یره ده نو دغې د وجې ضلعي چارواکو دا اعلانونه کړي چې هغه خلک دی سیب ځای ته لړي په کنډرو کالج کې د ډیپټي کمشنر نوخار لخوا دغه کیمپ لګېدی وخت کې موږ سره د دغه کیمپ انچارج ولاړ لږ موږ سره خپل ځان متعرفي کې سم نوم دی او دا راته بیا ووایه چې یاره څومره خلک دلته راغلي دي او انتظاماتو په حوالې سره راته ووایه. صحیح دی، مهرباني. زما نوم زرعلي دی، زه سیټلمنټ نایب تحصیلدار نوشهره یم. دلته کې چې نو ګورنمنټ کالج ټیکنالوژي کنډر نوشهره دلته ریلیف کیمپ چې نو انچارج یم. ما سره چې نور هم چې نو هغه د ریونو سټاف یا لهرکاران په ډیوټي دي. مونږ چې نو د ایډمنسټریشن طرف نه چې نو دلته په ډیوټي یو. پرون راسې چې نو مونږ سره چې نو د بیګا د 12 بجو پورې تقریبا 200 نه واخله در 300 پورې چې نو دا مونږ سره چې کسان راغلي وو. نن چې کوم نو هغه مسجد چې نو خلک رااله او نن تقریبا مونږ سره چې تقریبا 1200 کسان چې کوم نو هغه مونږ سره راغلي دي. هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ که چېرې فرض کړه مونږ سره مزید هم کسان راځي نو مونږ له چې کوم دی نو ټینټونه راسره دي. ټیمې والو ته مسوا جواب کړی دی، هغه اوس به راشي په میدان کې به ورته مونږ انشاءالله ټینټونه به مزید ورته ولګوو که نور خلک راځي چې هغې مونږ اکوموډیټ چې کوو. هغې دپاره چې کوم دی نو حکومت د طرف نه چې دی نو هغه خو خوراکه ماینرل واټر اوبه چې نو هر قسمه سهولتونه چټیانې چې نو فومونه رضایانې او هغې نه علاوه چې کوم دی نو نور داسې څیزونه دي چې هغه وقتاً په وقتاً موږ ته چې دی نو ایډمنسټریشن د طرف نه راځي او دې خلکو ته چې دی نو مونږ چې کوم دی نو هغه چې نو حواله کوو. دلته د دوایانو یا د ډاکټر انتظام شته؟ دلته کې خو اوسه پورې چې کوم دی نو مونږ چونکې دا پرون راسې چې کوم دی نو د 12 بجو کې نه پس چې کوم دی دا کیمپ چې نو شروع کړی دی نو مونږ سره چې کوم دی نو مونږ سیب ته چې نو دغه کړي دي انشاءالله را به شي. دوایانې به هم انشاءالله راشي، ډاکټر به هم راشي، هغې مونږ چې نو پته اطلاع کړې ده انشاءالله چې نو هغې به هم چې نو مونږ راغواړو. بالکل قدرمو د انچارج دغه خبره ورده چې یاره د ضلعي چارواکو لخوا پوره انتظامات نیولې شوي دي خو بیا هم د نوخار ډیپټي کمشنر د وینا تر مخه چې اوبه دا مهال چې کوم دی نو په کابل سیند کې 2,06,000 کیوسک دی او هغوی یره ظاهر کړې ده چې یاره په راتلونکي 100 ساعتونو کې دغه 4 لکه هم کراس کولی شي. د دغې د وجې احتیاطي تدبیرونو له وجې ټولو خلکو ته اعلانات شوي دي چې تاسو ځان محفوظ ځای ته ورسوئ او د یادونې ده چې په ضلع نوخار ډسټرکټ کې چې کوم دی نو تر 100 پورې کیمپونه هغه د حکومت لخوا جوړ شوي دي چې په هغې کې ټول سهولتونه هغوی موجود لري. د نورو معلوماتو دپاره پښتونخوا ریډیو مردان سره اوسئ. ډېره مننه.